السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو اوریدونکو نه دا هیله ده چې ښه روغ جوړ وي ان شاء الله. د وظایفو په دنیا کې ما یو نوې وظیفه درته دا پرې ښایم، داسې وظیفه چې ان شاء الله هغه سړی یا هغه زنانه زموږ هغه خور یا هغه زموږ ورور چې هغه ته په کوم پسند سره شادي کوي او هغه ته په دې کې په لاره کې کوم رکاوټونه جوړېږي، نو هغه رکاوټونه لرې کولو دپاره به دې کوم وظیفه استعمالوي. خو د دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم، او دا درخواست دې دپاره کوم، زما دا مطلب نه دی چې زما یا سبسکرایب زیات شي یا وغیره وغیره، ځکه الحمدلله ماله چې الله کوم رزق راکوي هغه د الله رب العالمین په ما احسان دی، هغه ډېر دی زما دپاره کافي دی، نه مې دغه څه مطلب شته. خو لیکن دې کې به یو فایده ماته دا وشي چې لکه مثال زه وایم چې زما محنت ځای ونیو، زما مقصد اصل کې دا دی چې دا خلک مسلمانان ټول د جاهلانو پیرانو نه بچ شي، هغه بېدینه مولیان چې کوم د خلکو نه پیسې وهلي، هغه جاهله خلک چې هغوی د سورې اخلاص نه ورځي وغیره، لهذا دا کار د علماو دی. الحمدلله موږ علما یو، موږ تاسو ته به هغه خبره ښایو چې کومه د شریعت موافق وي، کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره برابر وي، نو دې د وجې نه موږ کې تاسو ته یو دعوت هم درکوو چې تاسو د دې بېدینه پیرانو نه بچ شئ، تاسو د قبرونو زیارتونو نه بچ شئ. دې د وجې نه تاسو ته موږ قرآني دعاګانې ښایو. زه د کم کار چې کېږي هغه به الله کوي او مخلوق نشي کولی. تاسو به درې خبرې کار کوئ. یو دا چې تاسو ځان سره چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې قیمتي وظایف راځي انشاءالله، قیمتي نصیحتونه درته راځي. کوم چې د اردو ژبې والا خلک یې هغوی په دې نه پوهېږي، نو هغوی دې ما ته کومنټس کې وایي، نو به انشاءالله هغوی ته په اردو کې هم ویډیو جوړوم. ښه به هر حال تاسو به اوس داسې ترتیب وکړئ چې ما سره به راشئ او قرآن به کولاو کوئ. هغه کس چې هغه د مثال په طور یو کوري خوښ شوی، یو ځای کې یو هلک دی جینۍ سره مینه کوي، حقیقي مینه کوي چې هغې سره واده وکړي، لیکن لاره کې ورته رکاوټ دا دی چې مثال جینۍ مثال کوم رشته داران دي په هغه کې پلار یا انکار کوي یا ورور انکار کوي یا داسې مور انکار کوي یا بل څوک داسې لاره کې رکاوټ جوړوي، نو هغوی دپاره په دې ویډیو کې انشاءالله بهترینه طریقه، بهترینه وظیفه او مجربه وظیفه، ځکه ما په خپله دریو ملګرو له ورکړې، الله رب العالمین هغې کامیاب کړي. تاسو به داسې کار وکړئ چې قرآن به راواخلئ او سورې مریم به راواړوئ، او دا زه چې تاسو ته کوم آیات ښیم دا په سورې مریم کې چې کوم دی دا آیات سورې مریم آیات 96 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا آیات به د 3 ورځې پورې که 3 ورځې کار ونه شو، نو د 2 ورځې پورې که هغې کې ونه شو 11 ورځې پورې، اخري ټارګېټ به 11 ورځې انشاءالله 11 ورځې کې به کېږي. 11 ورځې پورې به دا په ورځ کې یو ځل مطلب چې کېنو نو 101 مرتبه به وایي. خو طریقه به یې داسې چې کله دا 101 مرتبه پوره کړي، نو کم مثال په طور رکاوټ چې کم کس جوړوي، نو هغه کس به په تصور کې راولي، هغه خاندان به راولي، هغه خلک به راولي او بر اسمان ته مخ کړي او بر اسمان ته به چوف کړي. 101 مرتبه چې دا ووایي او د هغې نه مثال په طور یوه ورځ 101 مرتبه، بله ورځ 11 ورځې پورې چې ووایي انشاءالله الله مې 100% یقین دی الله رب العالمین به کار کوي انشاءالله. او کوم رکاوټونه چې دي هغه به ورته حل کېږي، او کوم چې شوي دي الحمدلله مونږ کړي دي، الله رب العالمین هغه کړي دي. دې د وجې نه زمونږ نه مقصد دا دی چې تاسو مثال په طور ستاسو نه کم خلک پیسې وهي، کم خلک درنه په کوډو په منترو په دغه باندې تعویضونو باندې پیسې وهي، نو د هغې نه بهتره دا ده چې تاسو دې چینل ته راشئ، تاسو ته انشاءالله قیمتي دعاګانې ملاویږي. موږ روزګار هم نه یو، درسونه دي الحمدلله، خو د هغې باوجود تاسو هم راخیستي وو چې لکه مثال په طور تاسو نه دا بېدینه پیران، بېدینه مولیان او دا کم کوډګر خلک چې کم دي دا تاسو نه پیسې او مالونه نه وهي. انشاءالله تاسو سره مونږ سره اوسئ، موږ به تاسو ته قیمتي خبرې نور هم راوړو. کله چاته نور داسې ضرورت په کومنټ کې وایي انشاءالله هغوی ته موږ قرآني دعاګانې ښایو، کوم چې قرآن کې الله رب العالمین ذکر کړی دی انشاءالله. والسلام.